راځي ټول سټوډنټانو ته درخواست دی خپل سیټ ته کېنئ. پروګرام چې دی هغه ختم شوی دی، صرف انعامات پاتې دي. کم کلاس کې کم لوګي پوزیشن اغستی دی هغه انعامات ورکوو. او اکا چې دی هغه یو څو خبرې کوي. دغه مختصر خبرو دپاره اکا راغواړم چې هغه تاسو ته یو څو خبرې وکړي. د اکا لپاره بھرپور تالیه، لاسونه وټپوئ. شاباش. مایک بلکې نږدې نشي کېدای. نږدې لږ ځان ته نشي کېدای. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول د خپل طرفه د خپل ګلالو بچو د طرفه په دې مجلس کې ناس د مختلفو کلونو د مختلفو ځایونو راغلي مشران، همزولي او کشران د ټولو د طرفه د دې خپلو بچو په دې ښه مظاهره دې ته مبارکباد ورکوم. دا د مبارکۍ مستحق او صحیح حقداران دي. ډېر په افسوس سره یم چې ما ته د پروګرام دعوت دی را کړی، خو زه د خپل مقرر وخت نه لږ لیټ راورسېدم او د لیټ د راتلو په وجه داسې ډېر بچي چې هغې به ډېره ښه مظاهره کړي، ډېر ښه کردار به ادا کړی او هغه خپل لوبې، هغه خپلې خاکې، هغه خپل تقریرونه به په ښه انداز کې وړاندې کړي. خو افسوس چې هغسې په تفصیل سره ما ونه کاته. خو زه به دا ووایم چې لکه نن د اسلامیه پبلیک سکول د مظاهرې او د دې بچو د ښه سوچ او د شعور په حواله چېرې د اسلامیه پبلیک سکول په مارتون کې د دې نورو پبلیک سکولونو په مقابله کې لیټ او ډېر وروستو په وجود کې راغلی. خو که زه دا ووایم د معنی په بنیاد، د مقصد په بنیاد او د دې علاقې د خیر او د پرمختګ په بنیاد دا ماته د ټولو نه مخکې وړاندې ښکارېږي. نو زه به د خپله طرفه او د علاقه مارتون کوم چې ناس خلق دی او کوم که غیر حاضر دی چې هغه نشته، د هغې ته دا پیغام رسوم، هغې ته دا مسج ورکوم چې اسلامیه پبلیک سکول زموږ د مارتون د ترقۍ، د خوشحالۍ، د سوکالۍ او د کامیابۍ یو بنیادي جز دی. دا یو بنیادي اداره ده. نو که څومره پورې زموږ او ستاسو نه کېدی شي نو چې موږ د دې سره باقاعده اوږه په اوږه، شانه بشانه هر قسمه تعاون او مرسته وکړو چې زموږ دا سکول او دا اداره نور مخ په وړاندې لاړه شي. انشاءالله تعالی چې دا به زموږ او ستاسو لپاره د خیر، د خوشحالۍ زیری. عزتمندو، زه مختصرې خبرې کوم، په دوو ټکو کې کوم. ټیم لا وخت دی، پروګرام وګد شو. خو ما ته صرف نن په یوه خبره ډېر زیات افسوس دی. چېرې یو طرف ته د سړي بچي په سکول کې داخلي او د هغې ټوله ذمهداري د هغه سکول اساتذه اوچتوي. په دې خبره افسوس کوم. په کار خو دا ده چې دا نن څومره بچي ناست دي، نو په دې کې به کم بچي دا شي چې د هغې سرپرست یا د هغې مشران به نه وي. خو د اکثرو بچو والدین د هغې مشران به نن په خپلو کورونو کې ناست وي. خو هغوی نن د دې خبرې باقاعده احساس ونه شو چېرې موږ لاړ شو او د دې خپلو بچو دا ژوند، د دې کردار، د دې سوچ او د دې هغه بنیادي ذمهداري وګورو چې آیا زموږ دا بچي په څو اوبو کې. نو زه تاسو ته دا یو خواست کوم چې د الله د رضا لپاره
چې دا ټوله ذمہداري دي خلکو په خپل سر اوچته کړې ده. نو موږ او تاسو له پکار دي چېرې موږ کم از کم چې دې دعوت راکړي او موږ د دې په دعوت راشو، نو کم از کم موږ ته به دا احساس وشي چېرې زموږ دا بچي په څه پوزیشن کې دي او د دوی څونه مطلب دا دی چې لکه پوزیشن دی. مشرانو زه به صرف د دې هلال صاحب په حواله چې دا د سکول پرنسپل هم دی او د دې سره چې دا کم ولاړ جمع سټاف کم دی، نظر دې حوصلې ته، د دې کردار ته او د دې مینې ته او د دوی د دې علاقې د دې بچو د خوارۍ او د محنت ته زه د خپله طرفه پر ټول مارتون د طرفه سلام کوم. خو د دې سره سره که زه نن تاسو ته د عبادالرحمن په حواله خبره کوم، دا زما کشر دی، زما بچی دی، بلکې زما د ماما زوی دی، زه یې ډېر د نږدې نه پېژنم. خو زه به دا ووایم چې هغې پورې په مارتون کې تعلیم محدود و محدود، خو چې کله عبادالرحمن دا خپلې ذمہدارۍ سنبال کړي دي، اکه دی په سرکاري سکول کې و، اکه دی د مارتون په پبلک سکول کې و، اکه دی نن د اسلامیه پبلک سکول په حواله دی، خو د ده ذمہدارۍ، د ده محنت، د ده خوارۍ او د ده کوششونو رنګ راوړل دی چې د ده په خوارۍ که په پبلک سکول کې دي نو ډېر بچي زه نن داسې خبرېږم چې هغه په ډېرو ښو ښودو باندې، په ډېرو ښو ښو ذمہدارو، په ښو ښو منصبونو باندې فایز دي. او د دې سره سره د خپل ټول ژوند، خپل وخت، خپل عمر هم د دې بچو د تعلیم، د دې د خوارۍ او د دې د مخ پر وړاندې ربوتو لپاره وقف کړی دی. د سکول ذمہدارۍ په خپل ځای دي، خو د سکول نه بالاتر دی په هسې پرایویټ وخت کې چې د مارتون د بچو لپاره د تعلیم په حواله کم وخت ورکوي، کم ټایم ورکوي، کم خواري کوي، کم ستړې ستومانه کوي، نو خدای پاک دې د ده او د دې د ټول سټاف په ژوند کې برکت واچوي. عزتمندو خبرې خپلې راغونډوم او خدای حاضر دی چې زما اړه کې نن داسې وه چې زه به ډېر په تفصیل سره که چېرته داسې مشران خلق راغلی وو، زه به ډېر په تفصیل سره او ډېرې په تسلۍ خبرې کوم. خو یو طرف ته چې ما وکاته نو اکثر ناس کسان هم پور شي دي، بچي به هم ستړي شي، نو زه به د خپله طرفه دې ټولو بچو ته، دې سټاف ته، راغلي مشرانو ته مبارکباد ورکړم، دې ته به سلام وکړم او دا ویم چې انشاءالله تعالی چې په راروانو وختونو کې به زموږ په مارتون کې تعلیمي کمزوري چې دي، کمی کمتونه چې دي، دا به خدای پاک پای تکمیل ته ورسوي. زموږ دا کمزورۍ، زموږ دا پسماندګۍ، زموږ دا وروستوالی به خدای پاک رڼا طرف ته، سبحون طرف ته بوځي. او نن زموږ په مقابله چې کوم ګاونډي تحصیلونه دي په تعلیمي لحاظ سره هغې زموږ نه ډېر مخ په وړاندې تللي، او حقیقت دا دی چې موږ په مقابله کمزوري یو، خو چې څومره پورې ما د خپلو اساتذو، د خپلو استادانو، د خپلو ذمہدارو کسانو حوصلې ته وکاتلو، دې همت ته مې وکاته او د دوی د جذبې ته مې وکاته، نو زما دا یقین دی چې په راروانو 10 کالو کې به مارتون په تعلیمي لحاظ سره د ګاونډي تحصیلونو نه ډېر مخ په وړاندې ځي. ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. دین وروسته زه ماشاءالله کا ډېرې ښکلې خبرې وکړې، الله دې جزای خیر ورکړي، زموږ له ډېره غټه حوصله راکړه. دین وروسته زه حسین ته دعوت ورکوم چې هغه راشي سټیج ته. حسین د ده د خیالاتو نه مخکې به چونکې ستاسو وضاحت وکړم، وایي بهترین سړی هغه دی چې هغه خلکو ته فایده ورکړي. نو حسین هم په هغه کسانو کې دی چې د یتیمانانو له، غریبانانو له یو فاونډیشن سره منسلک دی، د هغوی دپاره هر قسم تعاون کوي. د کال په شروع کې هم کړلی، په منځ کې هم کړلی او اوس هم کوي. اوس به نورې خبرې دی تاسو ته په خپله وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه لومبې زه د دې سکول پرنسپل او څومره چې د دوی سټاف دی
د دوی شکریا ادا کوم چې دوی په هر ټیم کې چې زه راغلی یم ما سره کوم کسان راغلي دي د هغوی ډېر زیات خیال ساتلی دی او ډېر زیات قدر یې کړلی او د دې نه وروسته زه د یو غریب کا درد اداره ده د هغې سره تعلق ساتم خو په دې وجه ساتم چې زمونږ دا مارتون یو ډېر پسمانده علاقه ده یو ډېره کمزورې علاقه ده دا په دې وجه باندې زه یو ریکویسټ کوم د خپلو ټولو خلکو ته چې څومره هم ستاسو نه کیدی شي که هغه سیاسي خلک دی که هغه نور قسمه خلک دی چې زمونږ د سکول هر یو سکول یوازې دا سکول نه هغه که په هر ځای کې سکول دی خو چې په هغې کې دو وګوري چې د هغوی څه کمیانې دي چې هغه دو کم یو سړی کم یو کار پوره کولی شي چې هغه کار پوره کړي او زما زه چې کوم ادارې سره تعلق ساتم نو ما د دوی دپاره زړه کې د نورو د دې څومره ماشومانو چې څومره ضرورتونو د هغې لپاره زه راغلی یم او په هر کلاس کې ګرځېدلی یم ما کتل دي چې کوم ماشوم ته د کتاب ضرورت دی د کاپۍ ضرورت دی د پنسل ضرورت دی د بستې ضرورت دی د وردۍ ضرورت دی نو ما هغه خپل په لیست کې اچولي دي او دو ته مې را رسول دي او دو په مخکې مې دې کسانو ته حواله کړي دي خو انشاءالله اوس مې هم دلته دو دپاره 40 کسانو دپاره دا سودا سامان راوړلی دو ته به اوس هم دلته میلاویږي او نورم زما انشاءالله دا کوشش دی چې څومره هم زمونږ نه کیدی شي موږ به کوو او زه خپل د ادارې ته هم د دې ویډیو په وساطت سره دا ریکویسټ کوم چې زمونږ مارتون یو ډېر کمزوری یو ډېر وروستو پاتې ځای دی موږ سره تعاون وکړئ چې زمونږ ماشوم چې د کاپۍ په ذریعې سره د پنسل د ذریعې سره د بلې یو داسې مسلې سره مخ نه شي او دوی ته د دوی شی میلاو شي چې دوی په تعلیم نه محرومه نه شي او بل دا پروګرام ما وکړو هر یو ماشوم ډېر ښکلی ډېر په ښه طریقې سره ځان تیار کړی و خو کاش چې زمونږ سپیکرو کار نه کوو نو زه د خپل د ادارې د طرف نه په 10 ورځو کې دنده انشاءالله د دوی ټول سکول لپاره د ساوند سیسټم اعلان کوم په 10 ورځو کې دنده په 10 ورځو کې دنده به انشاءالله زه دوی د ساوند سیسټم دلته را رسوم دا مې له دوی سره واده ده او چې کومه واده به مې سره کړي دا پرنسپل صاحب ولاړ دی هغه به مې سره پوره کړي او انشاءالله څومره چې زموږ نه کیدی شي نو زه به کوم او زه به دې خلکو له زموږ چې کوم غریبانان ماشومانان دي هغو به د سبق نه محرومه کېږي او زه به دوی ته هر یو څیز را رسوم والسلام دا لیست کم دی لیست بس ټول څه خدای دې پټم بستو کې چلو کایو د ضیاء الله کلاس په ضیاء الله کلاس 5م کلاس طالب علم هغه دعوت ورکوم چې راشي او خپل انعام وصول کړي زرا خپل ګفت وصول کړي تحسین د طرف نه چې کوم هغه ته تحائف راغلي دي هغه خپل تحفه وصول کړي ضیاء الله 5م کلاس والا بل تر نشه دغه بس دغه بل کس راشه دغه روري ترز وي بیا بغل ور شداد راشه بل څه کوي سره درې کوم دا بیا غل ور دا وړته مده بس اسی طه توها